الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى في مقام آخر فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما ډیر قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو حاضرینو سامعینو د سوجمو راسي آغا گناہونه چې کم تا کبائر ویل کیږي غټ گناہونه وي داغه ترتیبوار تذکرہ شروع وا نانی بیان کې د هغه ګناه تذکرہ کو کم چې ډیر عام هم داو مونږ ته ګناه نه وایو اور سړی پدی ګناه کې امختدي کاغلوی دی که ورکوټی دی که ځوان دی که بوډا دی ټول پدی عمل کې مبتلا دی. محترم داسي ګناه چې کومه د جبې نه کیږي مونږ ویلو غیبت د جبې نه کیږي دا قرنګي چغلی په جبه او په خله باندې کیږي دا ګناهونو سره سره یو بل عمل هغه د دروغ وي دا دروغ دام د جبې ګناه ده. محترم امام ذهبی رحمه الله
په خپل کتاب الکبائر کې ذکر کړی دی چې دروغ ویل دا ګناه کبیره ده، ان لوی ګناه ده. او تاسو په دې خبره باندې پوهه لوی ګناهونه چې کم دي دا بغیر د توبې نه معاف کیږي تر څو پورې چې دې باندې توبه نه ایستې شوی. لکه بعضې ګناهونه داسې دي هغه واړه ګناهونه دي، انسان نیک عمل وکړي خصوصا منځ وکړي د واړه ګناهونه ورسره معاف کیږي. خو دا بعضې اعمال او ګناهونه داسې دي چې هغه لوی ګناهونو کې شمارلی شي او انسان د هغې نه توبه ونه باسي، دی وایي دا وړه ګناه ده، د هغې د وجې نه دا ګناه د ده په ذمه باندې پاتې شي. نو محترمو د قرآن په بعضو ځایونو کې الله رب العزت د دې تذکره فرمایلې ده. سورت آل عمران کې الله رب العزت فرمایي لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو باندې د الله رب العزت لعنتی، د الله لعنت انسان په دنیا کې او په آخرت کې د الله د رحمت نه محروم وي. دا بدبخت انسان دی، د الله رحمت وسیع رحمت دی. د الله د رحمت نه چې انسان محروم شو دا د لپاره ډیره د بدبختۍ علامت دی. محترمو د الله رحمت ډیر وسیع رحمت دی او الله په خپل فرمایي لعنت الله علی الکاذبین، د الله لعنتی په دروغجنو خلکو باندې. محترمو دروغ ویل او دروغ اوریدل دا ګناه ده. مونږ یا دروغ وایو یا دروغ اورو، دا د ګناه عمل دی. محترمو لوی ګناهونو کې دا شمارلی شوی. محترمو د بخاری شریف حدیث دی، صحابی فرمایي چې کله به جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سحر منځ کو سلام به وګرځاو نو صحابه کرامو طرف مخ کو او بیا به تاسو کو تاسو کې چا خوب خونه دی لیدلې، که چا به خوب لیدلې او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم با دا ایو د تعبیر ذکر کو، تعبیر به تو بیان کړ دی، دا تعبیر دی. یو سحر وی د قصیو شو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سحر منځ کو او به مخ را واړو تاسو کو صحابه کرامو نه تاسو کې چا خوب خونه دی لیدلې؟ نو ټول وی چې نه مون خوب نه دی لیدلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په خپل فرمایل چې ما بیګا خوب لیدلې دي. زه خوب کې مال دوا کسان را یو جبرائیل علیه السلام او یو حضرت اسرائیل علیه السلام او زی د لاس ونیولم را پیسه ولم بیت المقدس طرف ته بوتلم. پلار باندې ما ولیدل چې یو صاحب دی هغه ناست دی او یو بل کس ورته ولاړ دی، د هغه سره د اوسپنې قینچي ورسره ده او دغه قینچې باندې د دې ناس کس د خولې دا یو وخت کې دا شلی ته د دې سټه پورې وشلی او دې چغې وایي په تیزه باندې تکلیف کې مبتلا دی. بیا دغه صاحب چې کوم ورته ولاړ دی بیا ولې دا بل وخت کې شلی. ما د خپلو دوو ملګرو نه فرشتو د پوسو کو چې سیبه دا څوک دي؟ ما ته وویل شو چې مخکې زه مخکې بلا شي عجایب دي مخکې به نورم ویني. خو چې کله عجایب ما ته وښودلی شو نو بیا د هغې نه پس ما تپوس وکړو چې دا خلک کم خلک لږ خو راته حال ووایې. نو د دې کسانو حال دا دوه کسان چې وښکي وله په کینچې باندې شلی او ده ته تکلیف دی، نو دا هغه صاحب دی چې ده به دروغ وي، دا دروغجن دی. د دروغ په وجه باندې دا د قیامت پورې دا سزا ده، د قیامت د ورځې پورې صرف دا سزا ده چې دا یو وخت کې شلولی شي بیا دا بل وخت کې شلولی شي، او چې کله یو وخت کې وشلی او دا بل شلی
دا یو الله پاک واپس جوړ کړي یو وخت کې واپس ټیک شوی دی چې دا بل شلی دا وته ټیک شوی بیا دا وشلی دا بل ټیک شوی د قیامت پر روزانه دا عمل شروع دی مسلسل او دا په تکلیف کې مبتلا دی دا الله په عذاب کې مبتلا دی دا څومره لوی عذاب د محترم امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله دواړه دا حدیث په کتاب الایمان کې ذکر کړی دی فرمای آیت المنافق ثلاث د منافق درې نښې دي لومبۍ نښه اذا حدث کذب کله چې دی خبرې کوي دروغ وایي دویم فرمای اذا وعد اخلف چې کله دی وعده وکړي چا سره وعده خلافي کوي او دریم فرمای و اذا اؤتمن خان چې کله د سره امانت کې خودي شي دی پای کې خیانت کوي بیا فرمای مسلم شریف کې عمدہ حدیث ذکر شوی دی پای کې لږ شان د اضافه پکې موجود ده حدیث مبارک کې راځي وان صام وصلى وزعم انه مسلم دا منافق درې علامات دي وی اگر چې دی خپل ځان مؤمن ګڼي چې زه مسلمان یم اگر چې دا کس روزه نیسي دی مونځ کوي خو دی بیا هم څه شی دی دا علامات پکې د منافقانو دي محترمو د منافق د علامات نزان ساتل پکار دي احادیث مبارکو کې راځي منافق په د جهنم د ټول نه پخکده طبقه کی چې زیات تکلیف او زیات عذاب کې به دوی مبتلا وي منافقت دومره خطرناک عمل دی محترمو الله دې موږ محفوظ ساتي او دارنګ محترمو مسلم شریف وسرا یو بل حدیث هم ذکر کړی دی فرمای دا منافق سلور علامات دي د منافق سلور علامات خودلی دي پای کې فرمای سلورم علامت درې خودغه دي وی سلورم پکې یو علامت دا دی نخې دا ده و اذا خاصم فجرا کله چې دی په جګړه شي نو دی کنزل کوي چې کله چا سره جګړه راشي اختلاف راشي نو دی په جګړه کې کنزل کوي دا کنزل کول دام د جبی عمل دی دام گناه ده او دام د منافق علامات او نخو کې شمار دي نو محترمو ادي وجه نه دي ګناهونو نه ځان محفوظ ساتو دومره خطرناک عمل چې د هغې د وجه نه انسان د منافقت په دایره کې داخليږي او کم کس چې دروغو خبرې ډېرې کوي دروغ وایي دروغجني د یو سره کینی دروغ وایي د یو په سر باندې بل سره کینی دروغ وایي د بل په سر باندې د عزت په معاشره کې نه دی ذلیله جون تیری ذلیله دی په معاشره کې د عزت نه محترمو د دروغ نه مونږ منشي محترمو په هر حال کې دروغ نه ځان ساتل پکاري محترمو ابو داود شریف یو حدیث ذکر کړی دی په کتاب الادب کې فرمای حضرت عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمای زما شوما جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم زمون کور ته تشریف راوړو نو فرمای وی ما د خپل مور आवाज وکړو چې دل تراشه یو سیز در کوم دا والا چې کله ما ته आवाज وکړو جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم زما د مور نه د پوسو کو چې ستاسو اراده شته چې دته معشوم له سور کې سور کول اراده دي شته کنه دروغ دی وته وي نو وی زما مور ته جواب کوي یا د الله رسوله زما اراده دا وزول یو کجور ورکوم وی داخله سوال ورکه کتا ول سور کول نو په دروغ دی وته وي په دروغ دی आवाज کو ځان د رابل نو دا بستا په عمل نامه کې
یو ګناه لیکل شوی و چې د قیامت په ورځ به دې تا ته سزا میلاوي ده. دام ګناه چې انسان ماشوم ته دروغ وایي. محترمو، د نزهة المجالس کی یو واقعہ صاحب ذکر کړی دا. امام بخاری رحمه الله د احادیثو یو ډیر لوی کتاب د احادیثو را جمع کړی دی، یو کتاب یې لیکلی دی بخاری شریف، مونږ عام بدین باندې پیژنو. محترمو، د په احادیثو کې ډیر زیات احتیاط کو را جمع کولو کې، د هر چا نه به حدیث نه نقل کو. د دې راوی پسې چې د سره روایت او حدیث وسریو دا اورېدلیو، نو د هغه پسې روان شو، بلاشي مزل وکړو، ډېر غټ مزل وکړو. چې لاړه نو دغه راوي د دنه اس تښتېدلی و، اس یې تښتېدلی و، د سره څادر و، څادر یې راواغسته او داسې د اس ته مخصوصه کړه چې لکه ما سره به د څادر کې دانی دی یا وربشي دی یا غیا ده، د خوراک شي را سره دی. نو هغه داسې لري نیولې چې تراش لکه دا وخوره. نو چې کله هغه اسرا لن شو زری د واګو نه ونیو، نو د امام بخاری رحمه الله تعالی لري نه قتل. نو دی صاحب ته وی چې تاسو سره په صادر کې سچتا او د اجازه ما سره سونه دی سارویله مې دوکا ورکوله، دا مې بیران ټینګو دته می اسی دا خودل چې ما سره غیا دا یا د خوراک چیز دی. امام بخاری رحمه الله واجب خبره ذکر کړه. محترمو، فرمای لا اخذ الحديث عمن يكذب على البهائم، چې دا هغه چانه حدیث نه نقل کوم، دا هغه چانه زه حدیث اوریدل نه غواړم چې کوم سړی زناور لم دوکه ورګي. ته زناور له دوکه ورګي نو ممکن د انسانانو لم دوکه ورګي. ته زناور ته دروغ وې، ته به یا انسانانو ته دروغ وې. نو په حدیثو کې به ما ته دروغ وې، نو دې وجه ته نه زه حدیث نه اورم، نه روایت کوم تا نه حدیث. محترمو، دا د امام بخاری رحمه الله انتهایی د احتیاط او انتهایی د کمال دا دغه مظاهره وا چې دومره په ورکوټي عملم د دین یو لوی کار پرې خو دعا سينه سبب یاد او ویل شي دې کس سارویلا دوکه ورکړې وا او دا حدیث د پلان کې نه نقل لې، دا څه کس نه حدیث نه نقل کوم. محترمو، نزهة المجالس افضل الحکایات چې کوم د حضرت مولانا محمد یوسف پالنپوری رحمه الله ذکر کتاب ذکر کړی دی، پای کې واقعا ذکر کوي. محترمو، د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله مونږ او تاسو دا واقعات په بخوا په کتابونو کې موجودو. نن سبا کتابونو کې ماشومانو کتابونو کې دا قسم واقعات دا نایاب شوی دي، مطلب نه ملاويږي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله خپل مور د علم د حصول د پاره، د علم د حاصلولو د پاره بغداد ته لیږه. بغداد هغه وخت کې د علم یو ډېر لوی مرکز و، هلته لیږه. ډېر کچ ماشوم نو دته یو 40 دینار ورکړه او مور ود دنه په کمیس کې دن نو غندلې، دا پیسې دن نو غندلې چې بارینو دنه غورځېدو یره بې دنه به غورځېږي بې ځایه. ته علم لذي الته کې اشنا سوکشته دینا نو تا ته به د پیسو ضرورت راځي، لہذا دا پیسې به ته الته کې د علم د حاصلولو په وخت کې ولګې، تا ته به نور پریشانی نه. په قافلې سره روان دي، په خوا به قافله و ډاکوان را پاسې د واقعات تاسو دا سکول کې به دا اورېدلي، علماونو مو اورېدلي چې کله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ماشوم دی ډاکو د خواله راغی، وی بچی سره د سره شته هغه مو سره ګپ ولګاو ځکه ماشومانو سره سي، وی بچی سره شته او ته یا وشترا سره وسی د سره ما سره 40 دینار دي. 40 دینار د هغه وخت ډیر غټ رقم او ډیر غټه پیسې وي. ډاکو له خندا ورله چې ماشوم خو مزاق را سره وکړو، ورکوټه ماشوم نه د سره دومره ډیره پیسې دي.
او څوک داسې وي چې یو ما سره شته دا خو اړو څوک وي نه نو هغې شته ځان سره روان کړی دی خپل ډاکوانو سردار لی بوتلی چې سی به دا ناشنا له دیپه واوره که نه دنه ما تپوس وکړو څه د سره شته ده راته وي چې او ما سره 40 دیناره دي نو هغه ته تپوس کي بچي تا سره څه شته ډاکو ته وایي سردار ویاو ما سره 40 دیناره شته او ته بچي کم ځای کې دي وي ما سره د پټې پرتې دي سنبال کپړو کې دننه ماله مور ګنډلې دي نو هغه ته چې ویې کتلې نو پکې پرتې وي نو هغه تپوس کي بچي تا مونږ ته دا پیسې نه مونږ لیدلې شوې نه په تا باندې دا وهم او ګمان د چا راته چې دې کچ ماشوم سره به دومره ډېرې پیسې تا به ویل وي چې نشته را سره که نه هغه ته وي زه چې کله د کور راوتلم ما مور سره یو وعده کړې وه ما د مور ویل بچي چېرته به دروغ نه وی چېرته به دروغ نه وی نو فرمایي ما د خپلې مور سره وعده زه هغه نه ماتوم خیر دی که د ما نه پیسې لاړې شي خو زه وعده د خپلې مور سره هغه چې ما کومه کړې هغه زه نشم ماتولی ما ته مور دا ښودلي دي چې دروغ به نه وی نو هغه یو لوی چغه وواله ډاکوانو سردار په جړا شو او وی دې ماشوم د مور سره کړې وعده د هغې خیال ساتي مونږ د رب سره وعده کړې ده مونږ د خپل رب نه یریږو د هغې خیال نه ساتو عقل ته توبه ویسته او خپلې هر څه یې پرېښودل او خپلو نو ملګرو ته وایي چې ستا اوس څه خوښوي هغه کوې زه سره نور ملګری نه یم هغه ته وایي چې صیبه ته زمونږ په ګناه په کار کې مشر وي زمونږ مشر وي ډاکوانو سردار وي چې تا توبه وباسله اوس هم ته زمونږ مشر یې مونږ هم توبه وباسو ټولې ډاکوانو ټولې قافلې چې کومه وه او ټولو توبه وباسله او د الله رب العزت په دربار کې توبه تایب شو د ګناهونو نه د ډاکې نه توبه ویسته بیا پاره به د چا مال نه قبض کو او کم مال چې د قافلې نه اخیستی و حکم یې وکړو دا ټولو ته واپس کړې محترمو روایاتو کې راځي وی الصدق ینجي والکذب یهلک رښتیا ویل دا نجات ته بدېږي او په دروغو کې هلاکت ته مخکې به داسې قسمه سکول کې سبقونه د هغې په ماشوم باندې اثر و نن ماشومان هم دروغ وایي لوی هم دروغ وایي زنانه هم دروغ وایي او نارینه هم دروغ وایي دا لوی ګناه ده الله ته موږ ته ټول ته د توبې توفیق را نصیب کړي او دغه رنګې د رښتیا ویلو توفیق دی الله را نصیب کړي چې موږ رښتیا وایو دروغ معاشره کې ډېر لوی فساد پیدا کوي دومره فساد پیدا کوي چې د هغې تلافي او ختمېدل ډېر ناممکني د یو دروغ دپاره به 100 دروغ نور وی د دې وجې نه دا یو دروغ پرېږده دروغ د ګناهونو جړله ده دروغ نه دی یو دروغ دی وي ادې پسې و بل دروغ وي بیا و بل دروغ وي بیا و بل دروغ وي د دروغو سلسله به دې حد ته ورسېږي چې لوی ګناهګارو په لیست کې به شمار شي الله رب تاسو په دې خبرو باندې عمل لا نصیب کړي الله زموږ لوی واړه نارینه زنانه ټول د دروغو نه محفوظ وساتي